ما خو اسکیوز مو کو مسعود جبار خان ته خدا ستاسو مینه ستاسو محبت او داغه شفقت ته چې هغوی نه یو څو خبرې وکړه رونو زه اختر منیر خان ته په قومي وطن پارټۍ په راتګ باندې په خیرالي ویم او دا ول داد ورکوم چې کومه فیصله ته وکړه نو دا تا د حق فیصله وکړه ځکه چې راتلونکي مستقبل دام د قومي وطن پارټۍ دی او د دې نه مخکې چې کم کارونه زموږ ملي رهبر جناب آفتاب محمد خان شیرپو صاحب کړي دي یقین وساتئ چې د خلکو څومره وعدې غاټي کړي دي هغه که په هرې پارټۍ کړي دي په هغې پارټو په بیس باندې زه مخکې زه که نه ځم چې ټایم ډېر شارټ دی خو هغې ټول عمر چې کوم دی د دروغو وعدې کړي دي یو واحد دا پارټي د قومي وطن پارټي ده زموږ صوبایي چیرمن سکندر حیات خان شیرپو صاحب دی یا زموږ ملي رهبر جناب آفتاب محمد خان شیرپو صاحب دی تاسو یقین وساتئ زما تعلق نوخار سره دی په نوخار کې 47 یونین کونسل دي خدا ته زه دې ځای چې په هر یو یونین کونسل کې چې کوم دی آفتاب خان او سکندر خان خپل کردار په حکومت کې چې راغلي دي ادا کړی دی لکه هغه د پاسپورټ په شکل هغه د نادري په شکل دا مونږ ته دا هغه چې کوم دی په نوخار کې دا آفتاب خان راکړی که زمونږ نوخار ضلع جوړ شوی دا آفتاب خان کړی دا که دا سکندر خان صوبایي چې څه وخت کې په حکومت کې اریګیشن منسټر او لوی لوی پراجیکټ یې مونږ ته نوخار ته راکړي دي تاسو یقین وساتئ چې لکه دا مثالي خبره ته زه کوم چې لکه هغه چې څومره کارونه په نوخار کې سکندر خان او شیرپو خان کړي دي نو موږ په هغې فخر کوو او دغه شانتې زه نن په ثوابه کې رونو زه تاسو ته دا یوه خبره کوم چې کومه فیصله تاسو د قومي وطن پارټۍ وکړه نو یقین وساتئ چې بغیر اقتداره دا کم خلک چې په اقتدار کې دي تاسو هغې تم ورشئ د هغې تیرو تم ورشئ او تاسو زموږ ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو صاحب ته ورشئ زموږ صوبایي چیرمن سکندر حیات خان شیرپو صاحب ته ورشئ او تاسو ورته یو کار حواله کوئ تاسو ته بیا د هغې کې پته ولګي چې یاره واقعي حقیقي د پښتنو نمایندګي چې کوي دا آفتاب خان کوي او دا سکندر خان کوي زه ستاسو ټایم ډېر نه ضایع کوم ځکه چې زه د مشر په منځ کې او ستاسو په منځ کې نه حایل کېږم ځکه چې زموږ د ضلع چیرمن مسعود جبار خان هم ناست دی د مردان ملګري هم ناست دي زه ستاسو ډېره ډېره شکریه ادا کوم ډېره ډېره مننه یو جهان مننه والسلام